السلام علیکم ګرانو کتونکو. د آی پی ایل د لوبو په لړۍ کې اتمه لوبه هم ترسره شوه. دغه لوبه د راجستان رایلز او د سن رایزرز حیدرآباد ترمنځ وه. ټاس د راجستان رایلز لوبډلې وګاټه او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د راجستان رایلز په لوبډله کې اجنکیا رهاني، بټلر، سیمسن، سټوکس، سمیت، تریپاتی، ګاتم، ارچر، اونادکت، ګوپال او کلکرني لوبه کوله. د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې وارنر، بیرسټو، ویلیامسن، شنکر، پانډې، پټان، راشد خان، بونیشور کمار، سندیپ شرما، سدارت کول او ندیم لوبه کوله. راجستان رایلز لوبډلې لومړی لوبه پیل کړه. د دوی دوه پیلونکي لوبغاړي اجنکیا رهاني، بټلر دواړه. اجنکیا رهاني یو څه ښه وځلېده، د خپلې لوبډلې لپاره 80 منډې جوړې کړې. په 49 ټوپونو باندې 4 ترسره کړې، 3 هم شپږیزې ترسره کړلې. د ندیم لخوا آوټ شو. جاس بټلر بیا 15 منډې جوړې کړې، په 8 ټوپونو باندې 4 ترسره کړه. د راشد خان لخوا آوټ شو. سیمسن 102 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې، په 55 ټوپونو باندې 10 وهلې، 4 هم شپږیزې ترسره کړلې. سټوکس 14 منډې جوړې کړې، په 9 توپونو باندې 3 وهلې، خو کومه شپږیزه ترسره نه کړه، دی هم ناسوځېدلی په میدان کې پاتې شو. د راجستان رایلز لوبډلې ټولې 198 منډې جوړې کړې، د دوو لوبغاړو په زیان سره 199 منډې هدف یې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته کېښود. د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې بونیشور کمار 4 ترسره کړل، 55 منډې ورکړې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. سندیپ شرما 4 ترسره کړل، 38 منډې ورکړې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. راشد خان ځوان افغان لوبغاړی د افغانستان افتخار 4 ترسره کړل، 40 منډې ورکړې، 1 وکټ یې هم ترلاسه کړه. سدارت کول 4 ترسره کړل، 32 منډې ورکړې، خو کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. ندیم 3 ترسره کړل، 14 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. شنکر 1 اوور وکړ، 14 منډې ورکړې، خو کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. سن رایزر حیدرآباد لوبډلې لوبه پیل کړه. د دوی دوه پیلونکي لوبغاړي وارنر او بیرسټو دواړه تر ډیر حده په میدان کې پاتې شول او یو ښه پیل یې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ورکړ. وارنر 49 منډې جوړې کړې، په 19 توپونو باندې 4 ترسره کړې، 2 هم شپږیزې ترسره کړې. بیرسټو 45 منډې جوړې کړې، په 28 توپونو باندې 4 وهلې، 1 هم شپږیزه ترسره کړه. د ګوپال لخوا آوټ شو. ویلیامسن 14 منډې جوړې کړې، په 10 توپونو باندې 4 ترسره کړې. ویلیامسن په دې لوبه کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډل مشري هم کوله. شنکر 15 منډې جوړې کړې، په 15 توپونو باندې 4 ترسره کړه، 3 هم شپږیزې ترسره کړې. د ګوپال لخوا آوټ شو. پانډې 1 منډه جوړه کړه، په 4 توپونو باندې د ګوپال لخوا آوټ شو. یوسف پټان ناسوځېدلی پاتې شو، 14 منډې جوړې کړې، په 12 توپونو باندې 1 هم شپږیزه ترسره کړه. راشد خان 15 منډې جوړې کړې، په 8 توپونو باندې 4 وهله، 1 هم شپږیزه ترسره کړه. راشد خان په 19 او 19 اوور کې 4 وهله، 1 هم شپږیزه وهله. په شپږیزې سره د میچ رمزونه هم پوره کړل او میچ د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره وګاټه. نو سن رایزر حیدرآباد د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره 199 هدف پوره کړ او سیالي لوبډلې راجستان رایلز ته ماتې ورکړه. د راجستان رایلز په لوبډله کې کلکرني 3 ترسره کړل، 40 منډې ورکړې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. ګاتم 2 ترسره کړل، 25 منډې ورکړې، خو کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. ارچر 4 وکړه، 42 منډې ورکړې، خو کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه. سټوکس 3 ترسره کړل، 40 منډې ورکړې، 1 وکټ یې هم ترلاسه کړه. ګوپال 4 ترسره کړل، 20 منډې ورکړې، 3 وکټ یې ترلاسه کړې. اونادکت 3 ترسره کړل، 26 منډې ورکړې، 1 وکټ یې هم ترلاسه کړه. هیره دې نه وي چې په دې لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی هم د افغانستان افتخار راشد خان ونومول. نو تر بیا چې زه تاسو ته د بلې لوبې معلومات چمتو کوم، په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. مننه.